السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو څنګه تاسو ته پته ده چې شاهد خان شاهد دا ډرامې کوي او خلک کینی او هغه نه د دروغو پیر جوړ کړي او بیا په چینل باندې دا ویډیوګانې اپلوډ کړي، خلکو ته وایي چې زه جهاد کوم او د پښتنو عقیدې بچ کوم او د عقیدې جنګ کوم. نو اول خو ستا د شکل ته وګوره، دا خریلې مخ ته نیولې دی لکه د خر په شان چې خر خریلې ښکاري، دا د بیزو غونته کې نمونه دې نیولې ده. نو د ځان ته خو اول وګوره، د شکل ته خو وګوره، ته جهاد کې جهاد به دې ته وایي چې ته 2000 روپۍ او 3000 روپۍ چاله ورکړي او کښېنې او بیا هغه له ورکړي او هغه نه د دروغو پیر جوړ کړي، بیا وایي چې زه جهاد کوم. نو پښتنو زما خبره اوري، دا غول خوري، داسې منافق دی، دا بېایمانه دی د ویورشپ دپاره او د خپل چینلو مخکې کودلو دپاره او ډالرو دپاره دی خپل ایمان خرڅوي. بېایمانه خپله دی او یادوي بل عزتمندو، نو ټول نه غټ بېایمانه دی. نو ځکه ورته نور خلک هم بېایمانه ښکاري. نو څنګه چې ډاکټري حق دی، دغه رنګې د عملیاتو هم حق دی. دا زموږ د لوی لوی اکابرو نه ثابت دي. انورشاه کشمیري صاحب په دې باندې کتابونه لیکلي دي، اسرار گنجینه. دغه رنګې تنور رحمت الله علیه څومره لوی عامل او اشرف العملیات لیکلی دی، آینه قرآني اشرف العملیات لیکلی دی او آیات قرآني دی چې کوم دی لیکلی دی. مختلف قسمه کتابونه زموږ مشهور اکابرو لیکلی دي. نو البته افراد په هغې کې بعضې خراب راوتل، په هر شیز کې افراد خراب هم شته دی، ښه هم شته دی. ته که وګورې نو زه به درته